وی عام طور سره د انسان نه چې په آخر وخت کې د کمو اسبابو د وجې نه ایمان ختمیږي، ایمان ته فوت کیږي، په هغې کې یو سبب دا ده چې انسان د خپل نظر حفاظت نه کوي. ټیک شوه؟ د خپل نظر حفاظت نه کوي. وی یره د دې خبرې ده چې د دقې انسان نه به په آخر کې ایمان پاتې شي. نو که ته ډېر ورته وګورې که نه د سر نه تر خپو پورې وله اکسرې وباسي، ټیک شوه، خو چې په ایمان پاتې کیږي، ستا په عبادت نه پې خوند اوچتېږي، ستا د چهرې نه پې هغه نور اوچتېږي، نو ته په دغه کې نظر څه کې؟ ٹھیک شوه. مسند امام احمد کې یو حدیث دی، ابو امامه رضی الله عنه هغه روایت را نقل کوي، وی حضور علیه السلام ارشاد وفرمایو وی چې کله یو مسلمان ته د یو اجنبي زنانه هغه خوبصورتي مخې ته راله، د لومبې هغه اچانک چې کوم نظر په هغې باندې وکتل او د کله خپل نظر ښکته که که نه، د دې انسان په دې زړه کې به الله د عبادت هغه حلاوت پیدا کړي ښه. او چې کوم انسان د خپل نظر حفاظت نه کوي که نه، نو د دقې انسان د عبادت نه به الله هغه حلاوت، هغه خوند، هغه مزه به الله اوچته کړي. دی به د عبادت په خوند نه پوهېږي ښه. دی به عبادت کوي، خو د عبادت چې کوم سکون او کوم لذت او کوم خوند دی که نه، هغه به درته نه میلاویږي. ٹھیک شوه. ځکه علما ذکر کوي د حضور علیه الصلاة والسلام صحابه کرام چې وو که نه، په هغې کې حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه، حضور علیه الصلاة والسلام یو ځل صحابو ته وی صحابو وی الله تعالی په ما باندې هغه وخت راښکاره که چې کوم وخت په زما د امت نه علم اوچتېږي. یو صحابي را پاسېده، وی د الله پیغمبره علم به څنګه اوچتېږي؟ مونږ خپلو بچو ته به قرآن ښوو، هغوی به خپلو بچو ته قرآن ښیي، هغوی به خپلو بچو ته علم به څنګه اوچتېږي؟ نو حضور ورته ما خو ته ډېر هوښیار ګڼلې وې، ما خو ته ډېر هوښیار ګڼلې، ولې دا یهود او دا نصوارا چې کوم دي، ولې دی خپلو بچو ته تورات او انجیل او زبور نه ښیي؟ وی صاحب ښیي ورته، وی د هغوی نه څنګه دا تورات او دا انجیل چې کوم در دا ترې نه اوچت کړی شو؟ نو بیا صحابه کرام وایي حضرت حذیفه رضی الله عنه چې کوم دی هغه وایي څه دی، وایي د ټولو نه اول چې به د دنیا نه اوچتېږي که نه، هغه به د منځ هغه خشوع اوچتېږي. نو د منځ د خشوع نه مطلب څه دی؟ په عبادت کې چې کم لذت او کم خوند انسان ته میلاویږي، هغه به ترې اوچت شي. نن تاسو وګورئ زمونږ ستاسو په دې جومات کې چې کوم دی که نه، چېرته په دې ټوله جمع کې به دوه درې کسان داسې چې هغوی ته به دا منځ خوند ورکوي، هغوی ته به عبادت کې خوند او لذت او مزه میلاویږي. بعضې خو نور زمونږ ستاسو کیفیت دی چې څنګه سلام وجار باسلی شي که نه، نو بس ته به وایې چې تړلي غویان چې کوم نه هغه پرانستل، بس په یو مخه باندې ټول په منډه رواني ښه. حالانکه مسجد کې ناسته دا عبادت دی، او مسجد کې ناسته چې کوم نه مؤمن به په دې باندې خوشحالیږي ښه. ټیک شوه. نو عرض مې ستاسو خدمت کې دا کو چې کوم یو انسان د خپل نظر حفاظت کوي، نو د دقې انسان په عبادت کې به الله لذت او خوند پیدا کړي. او بل علماو لیکلي دي، وی عام طور سره د انسان نه چې په آخر وخت کې د کمو اسبابو د وجې نه ایمان ختمیږي، ایمان ته فوت کیږي، په هغې کې یو سبب دا ده چې انسان د خپل نظر حفاظت نه کوي. ټیک شوه؟ د خپل نظر حفاظت نه کوي. وی یره د دې خبرې ده چې د دقې انسان نه به په آخر کې ایمان پاتې شي. نو که ته ډېر ورته وګورې که نه، د سر نه تر خپو پورې وله اکسرې وباسي، ٹھیک شوه، خو چې د په ایمان پاتې کیږي، ستا په عبادت نه پې خوند اوچتېږي، ستا د چهرې نه پې هغه نور اوچتېږي، نو ته په دغه کې نظر څه کې؟ ٹھیک شوه. نو ځکه الله تعالی مونږه تاسو ته وایي چې قل للمؤمنین
یغض من ابصارهم د الله حبیبه دې مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظر دې ښکته ساتي، خپل سترګې دې ښکته ساتي.